السلام علیکم. ډاکټر رفیق افریدي ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا موږ حاضر یو. داسې مریضان چې د هغوی خوله بار بار پخیږي، یعنی په خوله کې دننه چالې جوړیږي. په عام الفاظو کې موږ پښتو کې دې ته وایو چې خوله مې بار بار پخیږي، په خوله کې دننه چالې جوړیږي. او دا مریضان مختلف مرهمونه استعمال کی. بعضې ټیم کې خود داسې مرض په خپله ټیک شي، یا مطلب د مختلف مرهمونو سره وقتي طور باندې ټیک شي، خو د بعضې مریضانو دا مسله کرانیک شي. کرانیک مطلب دا چې ډیره زړه شي او په یو سیزم نه ټیک کیږي. داسې مریضان موږ ته ډیر زیات راځي او هغوی ته موږ یو سمپل میډیسن ورکو، د کلونو مرض الله تعالی په ورځو کې ټیک کی. دا میډیسن به زه نن تاسو سره شیر کوم. موږ ته د کلینیک ته راتلو بالکل ضرورت نشته، ډیر ارزان میډیسن دی او ان شاء الله په لږ وخت کې که دا مسله تاسو د 2-3 ورځو نه وي، که 3 میاشتو نه وي، که د کلونو نه وي، ان شاء الله د 2 هفتو استعمال سره تاسو د خولې د پخېدل به په مستقل طور سره ټیک شي. کلینډولا 30 په سکرین باندې تاسو د نوم ښکاري، دا هومیوپیتیک میډیسن دی. دا به تاسو راواخلئ او 5 قطرې په یو ګوټ اوبو کې سهار غرمه ماښام به اچوئ. که ستاسو دا مسله څو ورځو نه وي، ان شاء الله 2-3 ورځو 4 ورځو استعمال سره به د خولې پخېدل ورسره ټیک شي. که د خولې پخېدل ستاسو د کلونو نه وي، مطلب د میاشتو د کلونو مطلب د ډیر وخت نه وي، نو دا میډیسن تاسو 2 هفته استعمال کړئ. ان شاء الله د دې میډیسن استعمال سره د خولې پخېدل دوباره به نه راځي، او چې کوم موجوده ستاسو حالات دی ان شاء الله د 2 هفتو استعمال سره تاسو د خولې پخېدل ورسره په مستقل توګه ټیک شي. السلام علیکم.